یو داسې عمل چې هغه موږ او تاسو معمولی مهنت سره هغه عمل سرته ورسو، د هغې د برکته الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته د ټول کال د روجې د ساتلو اجر و ثواب راکوي. هغه مختصر عمل کم یو دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. چا چې د رمضان مبارک روجې وساتلې او د هغې نه بعد د شوال المکرم شپږ روجې وساتلې، الله تبارک وتعالی هغه بنده ته د ټول کال د روجې اجر و ثواب هغه ورکوي. هغه څرنګې چې موږ او تاسو چې کله د رمضان مبارک یو کم 10 یا 10 روجې چې وساتو، چې یو کم 10 هم وي نو الله تبارک وتعالی د 10 روجو اجر و ثواب ورکوي. نو 10 روجې چې دا شي نو د الله جل شانه قانون دا دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چې یو نیکی څوک راوړي الله رب العالمین 10 چنده د هغې اجر ورکوي. نو دا 10 روجې چې کله په 10 چنده باندې زیات شي نو دا 300 جوړیږي، او دا شپږ روجې چې کوم د شوال المکرم ورسره یوځای کړي شي نو دا شپته دا جوړیږي 300 شپته ورځې د کال. نو چا چې دا شپږ 10 روجې د رمضان مبارک او سره د شوال شپږ 10 روجې وساتلې، الله رب العالمین هغه ته د ټول کال د 360 ورځو د روجې اجر و ثواب چې دی هغه په عملنامه باندې په هغې کې لیکل کېږي. نو لہذا په شوال المکرم کې چې معمولی کوشش موږ او تاسو وکړو، که متواتر وساتلی شي هم بهتر ده، او که متواتر نه وي داسې وقفې سره یو 2 روجې دا شپږ روجې په دې میاشت کې مکمل کړي شي، بیا هم الله سبحانه وتعالی چې دی په دې مختصر شپږو روجو باندې د رمضان مبارک روجې سره موږ او تاسو ته په خپل فضل و کرم سره د ټول کال د روجې د عبادت اجر و ثواب هغه موږ او تاسو ته راکوي. الله سبحانه وتعالی د موږ او تاسو د عمل توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.